ځکه حضور مبارک وي سی و فرمایل امام بهقي حدیث دی ګوره بزنسمین تر جوړ شي او ډاکټر تر نه جوړ شي او انجینیر تر نه جوړ شي او ټول خوي چې سړی ټول نور علی نور خبره ده خو چې دا څه حضور مبارک فرمایلی دی طرف ته مو استاد ذهن ودی نزي حضور مبارک فرمایي صحابه ته فرمایي تاسو دنیا کې څه شی جوړیږي زه درته وایم چې څه شی یو ته وایي چې څه شی جوړیږي ټیک ده بس هغه د ستا انتخاب دی تو وایي بچی ته چې دا جوړ شه او یو زما د محبوب علیه السلام انتخاب دی زه درته وایم چې څه شی جوړ شي اول نمبر وایي راته یا رسول الله مبارک مونږ اوس مونږ بچو نه څه شی جوړ شي حضور مبارک فرمایي کن عالما که جوړیږي عالم جوړ شه بیا فرمایي چې مکمل عالم نشي جوړېدای دویم لم او متعلما یا د عالم نزد کوونکی جوړ شه عالم شاګرد شه بس عالم سره چې نسبت دا مه ختموه یا عالم شه یا د عالم شاګرد شه ګرځه را ګرځه او علم تر زده کوه او کدام نشه کړی دنیا کې مشغولی حضور مبارک اسانه کړی دا او مستمعا دریم نمبر خزا اوریدون کا یشا اوریا دلته چې خلک ماشاءالله تاسو کو ډیر تکړه تاسو کو اول نه ناس په 12 بجې باندې ډیر تکړه خلک یې تاسو قسم دې په جمعاتونو کې خلک خطبه شوري خطبه یو قسم وړاندې نه خطبه په دوران کې خلک راشي یو ران نوځي بل نو چې ته په خطبه په ټیم کې راځي نو ته عالم نه څه شی به تر زده کوي خطبه خو نه زده کوي او خطبه د زده کېدو شایم نه دی تاسو لپاره او خو تاسو یې ماشاءالله چې په 12 بجې دلته ټول جمعه ډکی افرین دی په تاسو قسم دی خلک نو نکینه علماء چې نکینه نو څه شی بس زده کوي څنګه به اوري خګاړي کې نه اوري پکور کې نه اوري بالمشافه برای راست نه اوري حضور مبارک خو فرمایي چې خپل جوړ شه کني شاګرد یې شه که شاګرد باندې ټیم لګي کم از کم سامع یې شه اوریا ورته کینه کله کله او قدم درې درجه شو څلورمه درجه بیا حضور مبارک فرمایي دام نشي کړای او محبا پزړه کې ور سره کم از کم محبت کوون کې شه نبی علیہ السلام لره لره نمر سره پزړه کې څه ساته امین ور سره ساته او کدا څلورو شینو کې نین بیا بس حضور مبارک فرمایي ولا تکون الخامسه بس پنځم ما جوړاګه بس بل نه بس په دغه څلورو کې یو شه یا عالم شه یا شاګرد شه یا اورا یا ور سره مين کړه او کدا ټول خو نور علی نور پنځم بل څه گنجائش نه بس بل ولا تکون الخامس پنځم ما جوړېګا ولی فتهلک حضور مبارک فرمایي بس بیا به هلاک شي دا د حضور مبارک خبره بس بیا به هلاک شي چې په دغه څلورو کې یوم نه کنه نن سبا د خلک تباہ او برباد نشو خو په دغه څلورو کې یوم نه دی کنه ځکه خو تباہ دا خو حضور مبارک هغه خبرې دي چې مهر نبوت په دغه خبرو باندې لګیدل دی لا شک فيه هیڅ شک په دغه خبرو کې نشته چې عمل د پیو کا تبم بچي ستا بچي او ایمان او دنیا او آخرت بم بچي او که عمل دی پونه کا تبم هلاکی او ستا بچي او ستا دنیا او آخرت بم هلاکی نو دی وجنه دغه خبرو ته سوچ کوي او ته فکر کوي او ته ور باندې عمل کوي